الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. دا مخکې درس کې مونږ دوه قاعدې ویلې وې چې الاصل في اسباب الشرعية التوقيف. دغه شرط دا قاعده مونږ ویلې وه چې الاصل في شرط الشرعي یا في اشتراط الشرعي التوفيق او التوقيف. صحیح ده کنه چې اصل په شروط کې شروط شرعیه کې هغه څه دی توقیف. مخکې مونږ ویلو چې شرط او سبب کې فرق دا دی چې شرط وجود سره وعلیکم السلام چې شرط وجود سره وجود د مشروط چې کوم دی هغه نه لازمي څه چل کېږي لکه وجود سره هغه وجود د مشروط نه لازمیږي او سبب کې داسې نه سبب وجود سره وجود د مسبب چې کوم دی هغه څه شي دی لازمیږي. د سبب دپاره مونږ مثالونه پرون ویلي لکه مثال دغه شو وقت دخول شو صحیح ده کنه د طلوع الشمس او غروب الشمس دا مثالونه چې د صلات منځونو لپاره کوم وختونه چې نو د اسباب دي. دغه شانتي د رمضان دپاره چې کوم دخول الشهر چې کوم دی دغه دا سبب دی. دغه شانتي زکات دپاره سبب چې دی هغه حولان الحول دی. دغه شانتي د حد دپاره زنا د حد دپاره سبب څه دغه زنا ده. دا څه اسباب دي. په شروطو کې مونږ ویلو چې اودس چې کوم دی هغه څه دی شرط دی. د ده وجود سره وجود د مشروط نه لازمیږي ځکه چې اودس دا لازمه نه ده چې ته به خامخا لمونځ وکړې پوه شوې که نه. دغه شانتې نور شرطونو نور مثال نه واله لکه طهارت د شرط د چا دپاره د مانځه دپاره پوه شو که نه. خو وجود د طهارت سره وجود د مونځ لازم دی نه دی لازم. ډېر خلک به طاهر ګرځي او مونځ به نه کوي پوه شوې که نه. او دغه شانتې دغه استقبال القبله څه شی دی لکه دا اوس شرط دی چا دپاره لکه مانځه دپاره. خو آیا استقبال القبله سره وجود د مانځه لازمیږي نه لازمیږي. نو دغه شانتي دغه والا نور شیزونه والا لکه ستر العورت شو عدالت په دغه کې شهادت کې دا شرط دی څه شی دی لکه شرط دی. خو دا لازمه ده چې یو سړی به عادل نو هغه به ګواهي کوي. دا وجود د مشروط چې کوم دی هغه لازم نه وي. ښه نو دا خو فرقونه شو په هغې کې. اوس مصنف وایي د مخکیني قیدو کې دواړو کې قید لګولی دی څه شي لذاته پوه شوې که نه چې ذات د وجې نه دا سبب چې کوم دی هغې سره ملزوم چې کوم دی هغه راځي صحیح ده که نه. ها کله کله داسې کېږي چې سره د سبب د وجود نه مسبب وجود به لازم نه وي پوه شو که نه. سبب وجود نه مسبب وجود لازم نه وي صحیح ده که نه. کله کله به داسې شي چې ارتفاع د شرط سره ارتفاع د مشروط بیا هم نه راځي پوه شو که نه. د یو عذر د وجې نه یو څه د وجې نه یو عذر د وجې یو مانع د وجې نه. لکه د هغې مثال تا ته وایي طهارت په مانځه کې شرط و که نه و شرط و صحیح ده که نه. ښه یو سړی دی هغه معذور د سلسلة البول هغه بیماري ورته لګېدلی دی د ګور د طاهر نه دی خو بیا هم مشروط راغی که را نغی خو دا ذات د وجې نه راغی نه دا خو دا خلاف القاعده. لکه مثال د هغه یو سره د وجود د یو معنی نه هغه شی موجود شو پوه شو. دغه شانتې کله کله به داسې شي چې سبب به موجود نه شي بیا هم مسبب راځي پوه شو که نه. او یا سبب به وجود شي خو مسبب بیا هم نه وي. لکه مثال دخول شهر رمضان به وشي خو روژه به یو سړي باندې لازم نه شي ولې هلکه هلته کې یو معنی موجود دی. څه معنی موجود دی یا خو هغه ماشوم دی پوه شو که نه یا لیونی دی پوه شو که نه یا بېهوشه دی پوه شوې یا هغه دغه دی شیخ فاني دی مطلب بوډا دی ډېر پوه شو که داسې شیزونو په حالت کې دا بیا وګوره وجود د ملزوم راغی هلکه وجود د سبب سره وجود د هغې د وجود سره ملزوم وجود راغی هلکه نه دی راغلی. ولې ځکه چې دلته کې یو معنی موجود دی خو دا ذات د وجې نه دی هلکه ذات د وجې نه دی. ذات د سبب خو دا تقاضا کوي چې دا د واجب شي په دې باندې پوه شو که نه ولکن دا یو خارج د وجې نه پوه شو که نه. دا د مخکیني قاعدې لږ تشریح وه چې هغه مطالعه وکړو. اوس بله قاعده مصنف راوړي هغه وایي چې الاصل في الموانع الشرعية التوقيف. اصل په موانع شرعیه او کې څه شی دی لکه
توقیف دی. موانع شرعیه چې کوم دی هغې کې اصل څه شی دی؟ توقیف دی. ځان له به معنی به نه جوړې، پوه شې که نه؟ ځان له موانع به نه جوړې هلکه، بلکې شریعت ته به دې کې ګورې. معنی په لغت کې څه ته ویلی کېږي؟ معنی اصل کې په لغت کې دې ته ویلی کېږي الحاجز بین الشیئین، د دو شیونو په مابین کې یو حاجز راشي، یو حائل راشي، یو فاصل په منځ کې واقع شي، پوه شې که نه؟ دې ته څه ویلی کېږي؟ ویلی کېږي. اصطلاح کې معنی څه ته ویلی کېږي؟ اصطلاح کې معنی دې ته وایي ګوره ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود ولا عدم لذاته. څنګه تعریف شو؟ ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. د شرط بالعکس معنی، د شرط چې کوم دی مقابل څه شي هغه معنی وي، پوه شو که نه؟ اوس طهارت چې کوم دی هغه شرط که نه؟ نجاست څه شی تو معنی شو، پوه شو که نه؟ استقبال القبله شرط که نه مانځه لپاره، نو عدم استقبال القبله معنی شو دا، پوه شو که نه؟ ستر العورت څه شی و؟ شرط د صلات دپاره، نو تعری ستر العورت کولاوېدل دا څه شی دی؟ دا معنی دی، پوه شو که نه؟ دغه شیزونه معنی د شرط مقابل چې کوم دی هغه معنی وي. شرط مقابل څه شی هلکه؟ معنی وي. نو موانع سره وجود چې کوم دی هغه د عبادت چې کوم دی هغه منع وي، هغه بیا نه موجودي. مثالونه د هغه والا لکه کفر چې کوم دی هغه معنی دی د جمیع عباداتو. کفر څه شی دی هلکه؟ معنی دی د څه نه؟ جمیع عباداتو. هېڅ یو عبادت سره د کفر قبلیږي هلکه؟ نه قبلیږي. کافر عبادت قبلیږي؟ نه قبلیږي. دا بیل صورت دی چې کفار په فروع مکلف دي که نه دي، هغه بیل صورت دی. خطاب دې ته مکلف شوی مخاطب دی، صحیح دی که نه؟ کفار په فروع مکلف دي، صحیح دی که نه؟ دا صحیح مسله ده. کفار په فروع مکلف دي باندې ډېر دلایل دي، دا به په دې کې به راشي. خو دومره دا چې سره د کفر نه دا عمل نه قبلیږي. الله رب العالمین فرمایلي وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، پوه شې که نه؟ د زامنونه ټول برباد دي، هباء منثور دي، پوه شې؟ دغه شانتې احداث بدعت دا معنی دی د څه نه؟ د حوض کوثر نه. نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي که نه؟ څه کسان به راشي، صحیح دی که نه؟ زه به وایم چې اصحاب دا زما ملګري دي، پوه شې که نه؟ خلک وایي چې نه فرشتې به هغه لرې کړي، مخکې نه مې لرې کړي، ځکه چې وایي چې دې په دین کې بدعت پیدا کړي دي. وګوره نو اوس دلته بدعت څه شي؟ دا معنی شو د چا نه؟ حوض کوثر، پوه شې که نه؟ دغه شانتې لیونتوب، جنون، دا معنی دی د څه نه؟ د ټول عباداتو نه، پوه شې که نه؟ د معنی د جمیع عباداتو. لیوني باندې عبادات نه مکلف کېږي، لیوني په عباداتو مکلفه نه دی، پوه شې که نه؟ دغه شانتې سکران تافح، داسې نشه سړی چې هغه په خوله باندې څه وایي په دې باندې نه پوهېږي، دا معنی دی د څه نه؟ داسې سکران چې هغه تافح وي، لکه جوور سکران چې هغه کې دا خبره نه پوهېږي، نو دا هم څه شی دی هلکه؟ معنی د څه نه؟ د عباداتو نه. داسې بیا سړی مکلف نه دی په عبادتو باندې. دغه شانتې نور شیزونه والا، پوه شې که نه؟ د حدیث کې ویل حیض چې کوم دی مونږ مخکې ویلي، دا معنی د څه نه؟ صلات، پوه شې که نه؟ وجوب صلات نه او صیام نه، دې نه څه شی دی هلکه؟ معنی دی. دغه شانتې نور شیزونه والا، پوه شو که نه؟ اقسام ډېر شی دي، دا مثالونه ډېر شی دي د هغه، نو دې ته معنی ویل کېږي. اوس وګوره مصنف وایي چې دې موانعو کې څه شی دی هلکه؟ اصل چې کوم دی هغه څه شی دی؟ توقیف دی. څنګه توقیف دی؟ یعنې دا یو شی چې مونږ معنی ګرځوو د عبادت نه، چې هلکه دا شی به معنی دی، هغه دپاره مونږ څه راوړو؟ دلیل به راوړو هلکه، صحیح دی که نه؟ ځان نه به موانع به نه جوړو چې هلکه دا معنی شو، هغه شی معنی شو، پوه شې که نه؟ لکه ډېر خلک داسې کوي په عباداتو کې، خو دا صحیح خبره نشته. دا څه دی هلکه؟ صحیح خبره نشته. لکه خلک وایي، عام مثالونه یو څو واوره، دا خلک معنی ګرځي جرابې، په دې باندې مسه خلک وایي چې دا نه کېږي. ولې؟ د دې د نریوالی چې کوم دی دا معنی ګرځي، نریوالی څه ګرځي هلکه؟ معنی ګرځي، وایي چې د منع د هغې نه، د څه نه؟
نمسې نه دغه شانتي لږ شانتي شلېدلی جراب چې د شلېدل چې کوم دی د معنی دی د څه نه د مسې نه دغه شانتي په دې جراب چې د دې قابل نه چې هغه کې سفر کېږي پوه شئ که نه نو دا هم هغه څه ګرځي معنی ګرځي د چا نه د مسې نه پوه شئ که نه دغه شانتي خلک دا وایي چې کومو جرابو چې اوبو نه نوځي و چې د اوبو نه نوتل د معنی دی د څه نه د مسې پوه شئ د ټول شیزونه هغه معنی ګرځي نو اوس دلیل ندارت دلیل نشته ها پوه شئ که نه اوس داسې شی نو موږ اصل څه وایو چې الاصل فی الموانع التوقیف اصل په موانع شرعیو کې څه شی دی لکه التوقیف دی ځان نه به معنی نه جوړي دغه شان دی خلک څه ګرځي قهقها معنی ګرځي د چا قهقها چې چا وکړو چې څه چلو شو لکه اودس ماتېږي دلیل نشته دی ها خروج الدم خلق معنی ګرځي د چا نه اودس نه صحیح ده که نه د معنی ګرځي دلیل نشته دی ها قی کول دا خلق معنی ګرځي د اودس نه دلیل نشته کوم شي باندې هر معنی چې په هغه باندې دلیل نه و نو هغه به څه شي هلکه هغه مردود دا معنی به نه یاره پوه شئ که نه اصل په عبادتو کې صحت دی پوه شئ که نه مخکې مونږ ویلو دا قواعد مخکې تېر شوي دي نو دا څه شو نو دا دویمه قاعده شوله ښه چې الاصل في موانع الشرعية التوقيف بس يا ان شاء الله مخکې به وایو